من الناس و بعض د خلکو نه من ها سوکتی یشری چې خرڅوي نفسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د الله د رضا د حاصلولو دپاره. دا آیات چې کوم دی د حضرت صہیب رومی رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. صہیب رومی رضی الله عنه د هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته په لاره باندې روان و، ایک یوازې هجرت کو. د اصل کې د روم نو خو دې په مکه مکرمه کې پیدا دی، قبیله په مکه مکرمه کې ده. خو دې په وړوپوالي ډېر زیات ښایسته او ډېر هوښیار ماشوم و چې ظالمانو پټ کو او په روم کې چې کوم دی خرڅ کو. ځکه پخوا به غلامان خرڅېدل، څرنګه چې زموږ په دې میلو کې د څاروي خرڅېږي دقه شان به غلامان خرڅېدل. نو دې په روم کې خرڅ کو. نو ډېره موده پس دی بیا چې کوم دی یو به اخیستو بل به اخیستو، اخره کې دی بیا واپس مکې مکرمې ته راورسېد. نو ده وفرمیل چې ما ته صرف د لبو هغه چې کوم دی وخت راته لږ لږ را یادېږي چې ما به دې ځایونو کې لبې کولې او د خپلې قبیلې نوم ورته یاد نور ورته څه یاد نه، ځکه ډېر په وړوکوالي باندې بولي. نو دته ځکه صہیب رومي وي چې دی په روم کې خرڅ شوی و، حالانکه دی د روم و نه. نو د هجرت کو مکې مدینې منورې ته، ایک یوازې چې کوم دی هجرت کو په لاره باندې روانو، کافرانو د ګیټ چاپېره ګیره واچوله چې ته به زموږ څنګه هجرت کوې. نبی علیه السلام هم هجرت وکړو، ابوبکر صدیق رضی الله هم هجرت وکړو، عمر فاروق رضی الله هم هجرت وکړو، صحابه ټول لاړل، ته ورپسې هم ورځې مسلمانېږي. نو د دې ګیټ چاپېره ګیره واچوله چې ته به نه ځې، ته به هجرت نه کوې. د ترکش نه ټول غشي چې کوم دی راوویستلو او یو غونډۍ ته وختو او دې ته په الله قسم وي تاسو ته ټولو ته پته ده چې په تاسو ټولو کې زیات تیر ویشتونکی زه یم، ډېر تیر انداز یم او ستاسو کې زما نه یو کس بچ نشي پاتې کېدی. نو تر څو پورې چې زما په ترکش کې غشي وي او زما سره په ترکش کې یو غشي پاتې وي، نو تاسو یو کس زما خواله نشئ راتللی، ځکه ډېر تیر انداز یم. او چې کله زما په ترکش کې غشي ختم شي نو بیا به زه په خپله توره سره مقابله کوم ستاسو، او چې کله توره زما په لاس کې پاتې نشي نو بیا چې ستاسو څه خوښه وي هغه به راسره وکړئ، خو تر هغې پورې تاسو زما خواله نشئ راتلی. البته یو کار درته ښیم دا وکړئ، په مکه مکرمه کې زما مال دی او څومره مال چې زما دی د هغه ټول پته درته ښیم، ورشئ زما هغه مال واخلئ او د هغې په بدله کې ما آزاد کړي. نو کافرانو د صہیب رومي رضی الله عنه خبره ومنله او هغه مال پسې لاړو او صہیب رومي رضی الله عنه لارې خوشه کړل، روان شو. چې کله مدینې منورې ته ورسېدو نبی علیه السلام باندې د هغې نه مخکې الله پاک جل جلاله دا آیتونه نازل کړي. نبی علیه السلام ته چې کله واقعه واوروله نبی علیه السلام ورته وفرمیل ربح البیع ابا یحیی، ربح البیع ابا یحیی، اے ابو یحیی تا ډېره د نفع سودا وکړله، اے ابو یحیی تا ډېره د نفع سودا وکړله. نو دې کې د هغه صہیب رومي رضی الله عنه او دغه په شان د ګڼو صحابه کرامو د آیت کې ذکر دی.